قربانی دا واجب ده ذکر اللہ تبارک و تعالی پا قرآن کی فرمائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ منظم د خپل رب د پاره کوا قربانیم د خپل رب د پاره کوا په دې آیت مبارکه کې امر دی او امر د فار د وجوب راځي او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم د دې آیت مبارکه په تفسیر کې لیکلي دي وې دا آیت په باره د قربانۍ کې دی یو دا دویم دا چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې 12 کال پاتې شو او په دې 12 کال کې داسې یو کال نه دی تیر شوی چې پای کې نبی علیہ السلام قربانی نه کړي په دې 12 کال کې مسلسل نبی علیہ السلام هر کال سکړي دا قربانی کړي دا نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشګيري په یو عمل باندې دا هم دلیل د وجوب دی نو قربانی واجب دا په هر مسلمان باندې بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من وجد سعة فلم يزحي فلا يحضر مصلانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کم انسان د کم مسلمان چې د قربانی طاقت کېدو من وجد سعة د قربانی طاقت کېدو بیان د قربانی ونکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دې زمون عیدګاه ته نه حاضرېږي دې په ما پسې د اختر مونږ نه کوي دې په ما پسې نه ودرېږي چې د قربانی طاقت کېږي او بیا هم قربانی نه کوي نو دا دومره سخت رټنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی د قربانی طاقت کېږي او نه کوي په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي زما مصلا ته نه راځي دا دلیل دی په وجوب باندې نو قربانی چې دا واجب ده په چا باندې واجب ده او څه فضایل دي نو قربانی چې دا ډیر زیات فضیلت لري ډیر زیات لوی فضیلت لري عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک تے دے راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی وی کم انسان چے کم پیسے دا قربانی دا پار خرچ کی پا کم پیسو باندے چے دا قربانی ساروے واغستو اللہ تبارک و تعالی تا دا پیسے دا طولو آغی پیسو نا خوخی دی چے دے پا نورو کارونو کی خرچ کی کمی پیسې چې د قربانی د پاره ولګي دي دغه پیسې الله ته ډېرې خوښې دي او ډېرې محبوبې دي د هغې پیسو نه چې دی په نورو کارونو کې څه کوي لګوي نو پیسې دي ایښې دي دې دپاره چې زه به پې قرباني کوم دغه پیسې ډېرې بختورې پیسې دي دغه مال الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی دارنګې بل روایت کې راځي عائشہ رضی الله تعالی د دې حدیث مبارک روایت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ویدلوی اختر پورز باندې پلسم ذل حج باندې الله تبارک وتعالی ته په تمام عملونو کې خو عمل چې دی هغه د ساروی وینه تویول دي په ټولو عملونو کې الله ته محبوب عمل دی چې انسان د ساروی سکی وینه توی کې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به دا ساروی سره د خکرونو سره د ویختو او سره د سو الله تبارک وتعالی د نیکو پاتل کې تلی دا ساروی به الله تبارک وتعالی د په نیکو پاتل کې تلی سره د سو سره د ویختو سره د خکرونو یعنی هغه سیزونه چې کم په استعمال کې نه راځي د ساروی نه خو ویخته خلک لري کې کنه په استعمال کې نه راځي کنه سو خکرونه خلک ورتاوي کنه ورتاوي دا ورتاوي هغه سيزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي دا هم الله تبارک وتعالى د قرباني کوونکي د نیکو پتل کې دلته
او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ساروی دا وینه لازمه کې ته نوی رسیدلی چې دا مخکې د دین د الله په عرش کې قبول شوی. وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض. د ساروی په مړی تا چاړه راوخکلا او داغه د مړی نه وینه روانه شو دا لازمه کې ته نه رسیدلی چې الله تبارک وتعالى په خپل دربار کې دا څه کړي قبول کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې باندې ځان خوشاله اوساته خوشاله قرباني په خوشالۍ باندې وکړي. صحابه کرامو تفوس کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی دا الله پاک پیغمبر ما هذه الاضاحی دا قربانی څه شه دی دا قربانی چې مونږ هر کال په سونو په زرګو په لکو ساروی علالو دا څه شه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو د پلار د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. هغه په خپل زبانی چاړه را کاغله الله تبارک وتعالى د جنت نه ګډ راولي هغه ګډي حلال کو. نو دغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالى په مونږ او تاسو باندې دغه سنت ژوند دي کوي. صحابه کرام تاسو کوي ټیک شو د الله پاک پیغمبر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خو سنت دي خو فما لنا فيها یا رسول الله. دا الله پاک پیغمبر مونږ له پکې سشته کنيشته دي مونږ له پکې سشته مونږ ته پیسې ملاويږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بكل شعره حسنه په هر وخت باندې یو نیکی ده په هر وخت باندې څه شه دی نیکی ده. د غوی په شا باندې څومره وخت ولاړ دي څوک شمارلی شي نصار کې نه د ماښامه پورې به داغه د غوږ وخت هم ونه شماري داغه په غوږ چې څومره وخت ولاړ دي که نه سار کې نه ماښام به شو د دی غوږ دا وخت به ته ونه شماري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی تاسو ته الله په هر وخت باندې یو نیکی درکوي. بیا صحابه کرامو فرمایلی دا الله پاک پیغمبر په بعضی سارو باندې خو وخت نه په هغې باندې وړی ولاړی فصوفو یا رسول الله دا الله پاک پیغمبر په کوم ساروي چې وړی ولاړه ده نو د هغې څه حکم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بكل شعرة من الصوف حسنة د وړی په د هر خرتار باندې تاسو له نیکي ده. د ګډ په د شا باندې وړی ولاړی که نه او د وړی ته چې ګوري په دې باندې یو پشم غونته ښکاري د ویښتو نري نري ویښته یو پشم غونته د دغې پشم په دې تارونو درلم څه ده نیکی دی. د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې بېشمېره نیکی دي په قربانۍ باندې څه دي بېشمېره نیکی دي. ولې د غوی د شا ویښته څوک شمارلی شي د ګډ د شا ویښته څوک شمارلی شي نشي شمارلی. مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې الله تاسو ته دومره نیکی درکوي چې هغه تاسو نشئ شمارلی د هغې شمېر معلوم نه دی. دومره زیاتې نیکی دي په قربانۍ باندې. او قرباني چې کېږي ښه طریقه دا ده چې په خپله ورپاسي خپلې قربانۍ ته په خپله ودرېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل فاطمه بچیا راپاسه خپلې قربانۍ ته ودرېږه خپلې قربانۍ ته ودرېږه ځکه الله تبارک وتعالی تعالی په هر قطره د وینه باندې مغفرت ستا د ګناهونو کوي. د وینې په هر قطره باندې الله ستا ګناهونه بخي تا ته پې مغفرت کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاطمه دا څاروی به سره د وینو سره د ښکارونو سره د اډوکو ستا د نیکو په تله کې تللی کېږي. او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله به یې درله بدله یو په اویا درکوي یو په او بیا بدر الله د دې بدله درکوي. ابو سعید رضی الله عنه فرمایل د الله پاک پیغمبر دا نیکی صرف د آل رسول صلی الله علیه وسلم د پاره دي د اهل بیت د پاره دي او کنه د تمام مسلمانانو د پاره دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نا ابو سعید دا نیکی یوازې د اهل بیت د پاره دي د تمام مسلمانانو د پاره دي چې الله تبارک وتعالی د دې وینې په هر قطره باندې د ګناهونه معاف کوي.
دا ساروی به الله تبارک وتعالی سره د وینو سره د ښکرونو د اړوکو د نیکو په تله کې تلي او الله به بدله یو په اویا باندې ورکوي دا یوازې اهل بیت لنا بلکې دا تمام مسلمانانو لپاره په قربانۍ باندې دومره زیات ثوابونه دي نو پکار ده چې د چا طاقت کېږي چې هغه قرباني وکړي پس دا خبره قرباني په چا باندې واجب ده قربانی پچا باندې واجب ده نو قربانی په هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې واجب ده هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې قربانی صدا واجب ده په مسلمان باندې قربانی شته په کافر باندې قربانی نشته ده الحمدلله الله موږ مسلمانان پیدا کړیو الحمدلله الله موږ پیدا کړیو مسلمانان پیدا کړیو نو په مسلمان باندې قربانی واجب ده یو خبره دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په عاقل باندې قربانی واجب ده نو په ماشوم باندې قربانی په عاقل باندې قربانی واجب ده نو په مجنون او په لیونی باندې قربانی نشته لیوانه دی کو مالدار دی کو غریب دی خو چې لیوانه دی نو قربانی پی نشته دا رنګ په بالغ باندې قربانی واجب ده نو په ماشومان باندې څه نشته قربانی نشته دی په مقیم باندې قربانی واجب ده نو په مسافر باندې قربانی نشته دی د اختر په ورځ باندې یو سړی مسافر شو نو په باندې بیا څه نشته دی قربانی نشته دی یو خو هغه مسافر دی چې په بار ملکونو کې په کلونو پاتې کېږي په هغې باندې قربانی شته دی ښه ځکه مسافر چا ته ویلی شي مسافر هغې سړي ته ویلی شي چې د کور نه لرې لاړ شي د 3 ورځو مسافت باندې په پیدل مزل سره د کور نه دومره لرې لاړ شي او هغې ځای کې د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده وي دته مسافر ویلی شي نو کمبار ملکونو ته چې تللی خو کلونو له تللی دي هلته خو د 15 ورځو نه دي تللی هغه مسافر نه دي ښه هغې به څه کوي قرباني به کوي مسافر هغې چاته ویلی شي چې یو ځای ته لاړو د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده ونه په ده باندې بیا څه نشته دی قرباني پې نشته په مسافر قرباني نشته دی او دا رنګه په آزاد باندې قربانی ده په غلام باندې قربانی نشته ده نن زمانہ کې غلامانو نشته ده او په مالدار باندې قربانی واجب ده په چا باندې په مالدار باندې نو په غریب باندې څه نشته قربانی نشته ده اوس مالدار څوک ده مالدار بچاته ویل شي نو مالدار هغه سړی دی چې ونی می تولی سره زر ور سره موجود وي سورا ونی می تولی سره زر یا ور سره 250 نیمی تولی سپین زر موجود وي سورا 250 نیمی تولی سپین زر یا ور سره دومره نغدي پیسې موجود دي چې پاغه باندې 250 نیمی تولی سره سپین زر کیږي دومره پیسې ور سره موجود دي نغدي چې پاغه باندې څه کیږي 250 نیمی تولی سپین زر کیږي ما خو ریټ نه ده کتلی نن سبا چې توله د سپینو زرو په څو ده په هر حال ریټونه بدلیږي را بدلیږي نو بیا د زرګر نه معلومات پکار دي چې د سپینو زرو توله په څو ده نو یا د یو سړي سره دومره نغدي پیسې موجود دي چې 250 نیمې تولې سپین زر پې کېږي نو دا مالدار دی په ده باندې قرباني واجب ده یا ورسره د ضرورت اصلیه نه په کور کې څه سامان دی په کور کې څه دی د ضرورت اصلیه نه سواګر سامان دی لوښي دي لرګي دي چې د هغې قیمت 250 نیمو تولو سپینو زرو ته رسي تقریبا څه کم 2 لک روپۍ دي څه کم 2 لک روپۍ دي اندازتاً دومره کور کې ورسره سواګر سامان پروت دی چې دا دغې ته رسي د ضرورت اصلیه نه کم سامان دی چې په کال کې یو ځل استعمال نشي دا د ضرورت نه سواګر دی په کال کې یو ځل هم استعمال نشي دا د ضرورت نه سره سواګر دی لکه د زنانو په دې کمرو کې چې دا لوښي پراته که نه نو هغه په کلونو ته هم ضرورت نه راځي خو چې صرف د اختر ورځې شي جو کمره راټکوي راپاسې راښکته یې راکوز کړي کپړه پکې وي بیا به یې ضرورت اوچت کړي
داسې ده که نه نو په صرف په اخترونو باندې صفایل یې راړي او بیا یې برک دي دغه دري ساتي نو په دغې لوښو باندې ګورې هم قرباني ده چې کله د دې قیمت څه کم 2 لکو روپو ته رسېدو دارنګ ستا یو کور د اوسانې دی او بل کور دی اسې جوړ کړی یا دې په کرایه ورکړی دی یا پکې اسې فقیر پاتې کېږي نو یو کور چې دی د ضرورت نه سیواګر په دې باندې هم څه شی دی قرباني ده کو نغدي پیسې در سره وي او کو نه وي خو یو کور د خپل دی او بل کور اسې پروت دی دا کم کور چې اسې پروت دی دغه وجې نه په تا باندې بیا څه شی دی قرباني ده دا خبرې کو نارینه وي او کو زنانه وي یو زنانه ده د هغې د کمرې ساز و سامان دی اسې پروت دی په کال کې یو ځل نه استعمالېږي او د هغې قیمت څه کم 2 لکو روپو ته رسي په دغې ښځه باندې په خپله قرباني ده یا یوه ښځه د سره زر دي ورسره سونه ده ورسره نو په دغې ښځه باندې په خپله قرباني واجب ده بعضې خلک تپوس کوي مولي صاحب زما سره خو دومره سونه ده خو قرضدار یم په ما قرباني شته که نشته دی دا سوال د دې سړي غلط دی دا سوال د دې سړي څه دی غلط دی یا خو دوکه ورکوي یا دا سوال غلط دی پوهېږي پرې نه ولې ځکه دی وایي زما سره دومره سونه ده او قرضدار یم دا سونه ستا ده دا خو د ښځې ده نو دا سونه د ښځې ده په هغې باندې قرباني ده او ته قرضدار یې جمعې کوو ته چې قرضدار پیسې در سره نشته دی خو سونه خو ستا نه ده چې ته ځان د قربانۍ نه خلاصوي دا سونه خو د ښځې ده هغه به قرباني کوي ته قرضدار یې او پیسې در سره نشته جمعه کوو چې بالکل پیسې نه لري پوهېږئ که نه پوهېږئ نو دی وایي دومره سونه را سره ده او قرضدار یم نو دا سونه ستا نه ده د ښځې ده اب ځان له قرباني کوي او قرضه په تا باندې ده نو کو پیسې در سره وي جو وکړه کو نه در سره جو مه کوه اوس پوه شوې که پوه نه شوی نو په تا باندې قرضه ده او سونه هم ده سونه د ښځې ده هغه به قرباني کوي خو مسله دا ده که نه اکثر نن وخت کې چې په چا قرباني ده هغه یې نه کوي او چې په چا نشته هغه یې کوي بس پوه شوی که پوه نه شئ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي داسې ده که نه غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي د خاوند سره پیسې نه وي او د ښځې سره کالې وي نو په دې خاوند قرباني نه وي او د ښځې باندې وي نو د خاوند د ښځې هغه قرباني کوي نو غریب خاوند د مالدارې ښځې څه وکړي قرباني وکړي بهرحال ښه خبره د احسان دی ورسره هغه ورلم د کور ډېر کارونه کوي نو که د قرباني وکړئ چلو شو صحیح ده که نه یو خبره نو په دغې کسانو باندې قرباني څه ده واجب ده کو نارینه دی کو زنانه دي اوس څه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي په بار ملک دي یا دلته دي پیسې ګټي خو کور ته راوړي ټولې پیسې پلار له ورکوي ټولې پیسې چا له ورکوي پلار له ځان سره بینک بیلنس نه ساتي په جیب کې پیسې نه ساتي نو بیا قرباني صرف په پلار شته او په زامنو نشته ما پرې مسله پوه شو که نه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي خو ټولې پیسې راوړي پلار له ورکوي او په خپل جیب کې څه شی نه پرېږدي نو بیا قرباني په پلار شته او په زامنو باندې نشته دی خو داسې زامن نن سبا ډېر کم پاتې شوي دي چې ځان له بینک بیلنس نه ساتي ټولې پلار له ورکوي ښه دی چې لږې پلار له ورکوي نو ډېرې د ده په بینک کې پرتې نو که چېرته پلار له هم ورکوي او ځان له بینک کې هم ساتي ځان له جیب کې سیټ ټکوي تی هم نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم څه ده قرباني ده په مسله پوه شوی که پوه نه شوی که ځان له په جیب کې بالکل نه پرېږدي ټولې پلار له ورکوي خو بیا په دې نشته دی خو ځان له هم سیټ ټکوي او پلار له هم ورکوي نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم قرباني ده چې کله د سره څه کم 2 لکه روپۍ په بینک کې پرتې دي د زوی سره ځان له مسله پوه شوی که پوه نه شوی درېیمه خبره پلار خو نشته دی خو رونه شریک پاتې کېږي رونه شریک پاتې کېږي مشر ورور ته پیسې راغونډوي یا په کور کې یو تن مشر کړی هغه ته پیسې راغونډوي اوس د قربانۍ څه مسله ده نو چې کور کې دومره پیسې چې دوی شریکې راټولوي کو هغه دومره وي چې هر تن پې صاحب نصاب جوړېدو هر تن پې څه جوړېدو صاحب نصاب مطلب 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتی دي په کور کې 100 لک روپۍ پرتی دي 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتی دي د هر ور 100 روپۍ رسی 2 لک نو هر ور صاحب نصاب نو 3 واړه به قرباني کوي
دا نه چې مشر ورور له موږ پیسې ورکړي دي هغه به کوې موږ به نه کوو درې واړه به قرباني کوي صحیح شو چې کور کې به پیسې پرتې دي هغه تقسیم کې هر ورور صاحب نصاب پې جوړېږي بیا به هر ورور څه کوي قرباني کوي او که دغه پیسې ته تقسیم کې مثال په طور په کور کې 2 لک روپۍ پرتې دي او وروڼه څو دي 3 دي وروڼه 3 دي او روپۍ څو پرتې دي 2 لکه نو چې دا 2 لکه په 3 وروڼو تقسیم کې نو څو راځي خو لاک هم نه راځي که نه لاک هم نه راځي نو بیا په یو ورور هم قرباني نشته بیا په یو نشته دی پوهېږې که نه یا 3 لکه روپۍ دي او 3 وروڼه شریک دي نو چې دغه 3 لکه ته په 3 وروڼو تقسیم کې خو لاک ورسېدي که نه نو په لاکو روپو باندې بیا څه نشته قرباني نشته نو بیا په یو تن هم قرباني نشته په دې مسله پوه شوې که نه وروڼه شریک پاتې کېږي پیسې راوړي ورور ته جمع کوي نو هغه پیسې کو دومره وي چې ته تقسیم کې او هر ورور پې صاحب نصاب جوړېده خو ټول به ځان ځاله قرباني کوي او کو تقسیم یې نه کړي او کو په هر تن د صاحب نصاب پې نه جوړېده چې تقسیم کړي بیا په یو تن مو نشته په دې مسله پوه شوئ یو مسله بله یاد وساتئ اوس وایي چې نه مولي صاحب موږ مشر ورور اختیارمند کړی دی هغه دې قرباني وکړي هغه دې څه وکړي یو خبره یاد وساتئ دا موږ د رونه یې او په څلورو تنو باندې یوه حصه نیولې ده نو دا خبره دې کوم ځای ته ورسوله دا خو تا د وو نه ور واړولو د ټولو قرباني دې خرابه کړه یو تن به مخصوص کې دا رونه به ورته وایي چې ته قرباني وکړه او مونږ قرباني نه کوو نو دا قرباني به صرف د دغه یو ورور د طرفه وي د نور ورور د طرفه به ما په دې مسله پوه شوئ که پوه نه شوئ دا قرباني به د یو ورور د طرفه وي د نورو د طرفه به نه قرباني به یو تن د کور د طرفه به قرباني نه کوي چې موږ دا د کور د طرفه قرباني کړې ده قرباني دا صرف د خپل طرف نه واجب ده د ښځې قرباني په خاوند باندې نشته د نابالغه اولاد قرباني په پلار باندې نشته د بالغه خو په اسی نشته ده دا خو دغه د قرباني متعلق یو څو مسلې شوې ټیم څه دی اوس څاروي به اخلی که نه څاروي به اخلی نو په کومو څارو باندې قرباني کیږي او په کومو څارو باندې قرباني نه کیږي اوله خو دا خبره یاد وساتئ بهتره دا ده چې د قربانۍ دپاره څاروی هلې چې د هر قسمه غیب نه پاک وي ښکلې څاروی وي او د هر قسمه غیب نه پاک وي او په عمر باندې هم پوره وي کوشش وکړه چې داسې څاروی ځان له واخلې عمر د څارو څه دی نو ګډ او ګډه چیلې او چیلې د دوی عمر یو کال دی څومره یو کال خبره پوه شوه که پوه نه شوئ غوین څاروی دی غوا او غویې سانډا او میخه د دوی عمر 2 کاله دی که په 2 کالو کې یوه ورځ کمه وه قرباني پې نه کېږي او اوښ چې دی نو د عمر 15 کاله دی که د 15 کالو نه یوه ورځ کمه ونه قرباني پې نه کېږي الله دې موږ له توفیق راکړي چې د اوښ قرباني خو هم چېرته وکړو دلته د اوښ عمر څه شي له بیانوو اوښ څوک حلالوي نه نو پوهېږې که نه نو دا قرباني د ګډ او د ګډې د چیري او د چیلۍ عمر څومره یو کال د غوین څاروي غوا او میخه سانډا غوا غوی سانډا او میخه د دې عمر څومره 2 کاله او د اوښ او اوښه د دې عمر څومره 15 کاله د دې نه چې عمر یوه ورځ کمه قرباني پې نه کېږي په ګډ کې یو مسله یاد وساتئ دا صرف په ګډ او ګډه کې د چیلي کې هم نه ده کو چېرته داسې ګډ و که نه چې د کال نو د کال نه عمر کم و خو د صحت نه داسې جوړ او ښکلی ساتلی شوی چې د کال په ګډو کې پرېږدو نو پته یې نه لګي چې دا د کال دی او که د کال نه دی بیا په هغه باندې قرباني کېږي خو دا خاصیت صرف د ګډ دی چې د ګډ د کال نه عمر کمی خو صحت په
1 روپۍ اغستې وي او تا ته باندې به یې خرڅوي په 2 لکه او په سر به وله لاس کې وي قسم دی د دغه سر دی دا څه دی نو سر خو دا دی خو ته به وایې چې دا د چېرته دی پیسې یا د هغې دغه سر یاد دی ټیک شو که نه نو سوداګرو کې ډېر کم رښتیا والا راځي یو سوداګر ما ته مولي صاحب خو داسې معمولي غونته دروغ به پکې جایز نه وي که نه مې ناولي د دې نه بغیر خرڅېږي نه که نه نو څه نسج ګنجایش خو چې پکې وې که نه مې د سره پکې ګنجایش نشته د سره پکې دا به رانه بیا ته داسې خرڅ کړې ټیک کړه نو خبره دا ده سوداګرو په خوله نه په کور کې د څاروي ساتلی او تا ته عمر معلوم و نو بیا د هغه قرباني څه ده جایز ده دغه ده بهر حال زه وخت پوره دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ऐसे खतरनाक और यूट्यूब चैनल वाजिद इस्लामिक स्टूडियो सब्सक्राइब के पति बताओ इंशाल्लाह उनको खस्ता खता वगैरह करें बैनात मिलाएगी और घंटे का निशान सर कहता हूँ नए गाने में खतरा जी और मन करो सर लाजिम शरीक के वसलाम